الرحمن الرحیم. زما پاکستانی ورونو دا قومي اسمبلی زمونږ کم حکومت چې دی هغې بیل پاس کو توهین صحابه چې بهی په دې باندې به دا سزا وي دا سزا وي، او بل طرف ته دقې حکومت د پنجاب وزیر اعلی راوستو، پته نه وي چې په هغې باندې څو FIR وي، څوک به 2 FIR پرېږدي، څوک به 1 پرېږدي، پرچې پې دونه دي 5 دي که څو پرچې پې دي، او د توهین صحابه دغه باندې یو طرف وزیر یو طرف د وزیر اعلی هم کو. نو په دې اسمبلی کې چې را کم بیلونه پاس کېږي او کم دغه پاس کېږي دا هسې د خپل د یو ګپ شپ دپاره پاس کوي، په دې باندې هېڅ هم نه کېږي. دا ټول یو بکواس پاکستان په اسمبلی کې ټول یو بکواس روان دی. که دا دونه تکړه حکومت وي او دا بیل چا راوړی او دا چا څوک یې چې وله پاس کوي، نو اول خو دا وزیر اعلی لرې که چې اول خو دا وزیر اعلی لرې شي چې بهی اول خو دا هم په توهین رضا کې راځي، په صحابه پرچې بې شوي دي په دې باندې. د دنیا وګورئ علما اهل حدیث علما په دنیا بیانات ورکړي په دې باندې. نو دا کم بیل چې راوړی دی دا ټول پته نه لګي چې دی بس د څه په باره کې راوړی دی، د ووټ بینک د بړولو لپاره راوړی دی. هغه هم د موقع ته لاړه، که دا وزیر اعلی یې نه وی ایستی نو بیا څه موقع به یې جوړېدی، خو دغلته یو یې راوستو ګستاخ صحابه یې راوستو، اول ته یې بس هسې بیل پاس کړو. نه هسې نو بیل څه له راوړی چې په پاکستان کې سزا ته نشي ورکولی، هسې په برای نام بیلونه راځي، نو بیا میډیا ته دونه پیسې په اډورټایزمنټ باندې او دونه دغه باندې دي بیلونه هېڅ پیدا نشته. او ضیاءالحق به چې کله پاکستان د قانون راوایستو د پاکستان جرنیل تیر شوی دی، نو وایي چې دا خو کاغذ دی دغه شانې وشلو ایسته به یې واچو، وایي چې دا داسې قانون دی. نو دغه شان د پاکستان قانون د کاغذ د هم لکه د کاغذ د به هم دا بدتر وي چې څوک یې راوالي دغلته تا بیل پاس کړو او راغی دغلته یې د وزیر اعلی ودرو چې بهی ته خو د ګوتې وړه. نو دا بیلونه میلونه دا پاکستان کې هسې یو بکواس دی، یو دغه دی، هېڅ پیدا نشته. بس برملا خبره چې بس چا زوري د هغه شوري او بس د هغه خبرې چلېږي، نور په دې کې هېڅ هم نشته. بس دغه یو